الله داسې یو عجیب او ناشنا دین او اسلام زمونږ او ستاسې د ژوند د تېرولو دپاره رالیږلی دی چې دا د ایثار او د همدردۍ دین دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی همیشه دپاره د یو مؤمن د بل مؤمن ډېر خیال ساتي، د هغه ژوند ته د یو انسان ډېر فکر او سوچ کوي. نن بحث او موضوع زمونږ په دې کې ده الله سبحانه وتعالی موږ او تاسې ته امر کړی چې باید د ژوند په کارونو کې یو مسلمان د بل سره مرسته او کومک وکړه. دا چې زموږ افغانستان مظلومه او وروسته پاتې ټولنه ده، کله یو دا هیواد او دا علاقې مظلومه او بیچاره او غریب ولس او قوم لري، ډېر د وجې نه د خلکو اقتصادي مشکلات او ستونزې دي. نو دی وخت کې د هر مؤمن او د هر مسلمان دا وظیفه او دا دنده ده چې یو مسلمان بل ته لاس ورکړه. هغه خلک چې په ټولنه کې کاروبار نه لري، ژوند نه لري، اقتصادي مشکل لري، د ژوند د کړاوونو او د مشکلاتو سره مخامخ دي، اسلام مونږ ته وایي چې د داسې خلکو لاسنیوی وکړئ، د داسې خلکو د ژوند د برابرولو دپاره پلانونه او طریقې برابرې کړئ. دې د وجې نه الله رب العالمین فرمایلی دی سوره مائده 2 نمبر آیات، الله رب العالمین فرمای وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الله وی وتعاونوا یو د بل سره امداد کوئ، مرسته کوئ په چیز کې د خیر او په نیکو کارونو کې. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، یو د بل سره الله وی امداد مکوئ د ګناه او د ظلم په کارونو کې. دی آیات کې الله رب العالمین انسانانو ته وایي چې تاسو د خیر په کارونو کې یو د بل سره همکاري کوئ، مرسته کوئ. غریب فقیر انسان مولیده د هغه د ژوند دپاره سهولتونه برابر کړئ. دا د هر مؤمن د هر مسلمان د نارینه او د زنانه او د کشر او د مشر د عام او د خاص مسؤلیت او مکلفیت دی چې د نور ژوند ته به انسان ډیره پاملرنه کوي. وتعاون علی البر والتقوى، د احسان د نیکۍ د خیر په کارونو کې باید مؤمن همیشه دپاره د بل مسلمان سره مرسته او همکاري وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا، نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د یو مؤمن او مسلمان یو تکلیف لري که د دنیا د مشکلات او د تکلیفونو نه، څنګه مسلمان دی، غریب دی، فقیر دی، کور کې بیمار ورته پیدا شوی دی، د الله رب العالمین د یرې د وجې نه او د الله رب العالمین د خوف د وجې نه ستا مؤمن او ستا د یوې عقیدې او د یوې کلمې مسلمان رور دی، ته د علاج په باره کې ورسره همکاري وکړه. فقیر دی، وس نه لري، توانې نشته دی، یو طبیب، یو ډاکټر، یو سپیشلیسټ ته بوځه، د هغه د همکارۍ دپاره زمینه مساعده کړه. دې د وجې نه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دي چې ته کله یو مؤمن په تکلیف کې وګورې نو ته به دا نه کړې چې هغې باندې سترګې پټې کړي. من نفس عن مؤمن، چا چې تکلیف او مشکل لري که د یو مؤمن نه. یو انسان د کور کې مشکلات لري، اقتصادي ستونزې لري، ته د الله رب العالمین د رضا دپاره ورسره مرسته او همکاري وکړه، په دې حدیث باندې عمل وکړه. دې د وجې نه که کله تا کې دا صفت پیدا شو ته په ټولو انسانانو کې ډېر بهترین انسان یې. من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا، رسول الله فرمایي د چا مشکل او ته ورته د مشکل په باب کې مرسته او همکاري وکړې نو الله رب العالمین به تا سره د قیامت په ورځ باندې کومک وکړه. څومره عجیبه خبره ده. آیا دا ستا نه خوښېږي هغه ورځ چې د انتهایي د سختۍ ورځ ده، هغه ورځ چې مال، دولت، ښځه، بچي، ملګري، دوستان ګوره هېڅ ستا په کار باندې نه راځي، ځان ته یوازېوالی به وي، د هر چا سره به د خپل ځان فکر او سوچ وي. هغه سخترینه ورځ الله رب العالمین فرمایلی دی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. دومره سخترینه ورځ ده، ګوره ورور دې په کار نه راځي، پلار دې په کار نه راځي، مور دې په کار نه راځي، ملګری، دوست، ګاونډیان دا ګوره ستا په کار باندې نه راځي. رسول الله فرمایي غریب او فقیر سره که دې همکاري وکړله الله رب العالمین به د قیامت په ورځ د تا سره مرسته وکړه. څومره سخته ورځ ده. قرآن کریم کې 33 نمونه بیان شوي دي. الطامة الکبرى، سخترینه ورځ ده، د چغو، د فریادونو، د مشکلاتو ورځ ده.
د رب العالمین قهر او غصه به څومره زیاته وي. راشه د الله قهر، د الله غصه، د الله رحمت ځان ته حاصل کړه. نن د یو فقیر او د غریب او د مسلمان ورور لاسنیوی وکړه، هغه سره همکاري وکړه د الله رب العالمین د رضا دپاره. ځان ته د قیامت سختۍ اسانې کړئ. غریب او فقیر سره همکاري کول او مرسته کول د قیامت د سختۍ نه نجات دی په دې کې زما عزتمندو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ومن یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخره. رسول الله فرمای چا چې یو تنگ دسته باندې اسانی راوستله، یو غریب او فقیر او مصیبت انسان سره تا همکاري وکړله، الله به در باندې دنیا کې اسانی راولي او آخرت کې به در باندې اسانی راولي. کله چې تاسو انسان ګورئ چې د فقیرانو، د غریبانو، د مظلومو، د کونډو، یتیمانانو فکر او سوچ ورسره دی، دا انسان عقلمند دی او خيار دی. دا دنیا کې ځان ته سعادت او راحت حاصلوي او آخرت ژوند هم ځان له ښه کوي. د وجې نه رسول الله فرمایي دی انسان د الله دنیا او آخرت کې اسانی راولي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن ستر مسلما ستره الله. چا چې په مسلمان باندې پرده واچوله، یو انسان دی ولید په ګناه او په جرم باندې، د الله رب العالمین د لپاره مې شرموه، عزت ته نقصان مرسوه، ستا مسلمان رور دی، دغه باندې د ستر او د حجاب پرده واچوه، دغه عزت ما اخله، خلکو ته مه شرمنده کوه، الله به د قیامت په ورځ باندې تا ونه شرموي. او رسول الله فرمایلی دی وی والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. تر هغه پورې الله رب العالمین د مؤمن او د انسان په کومک کې دی تر څو چې انسان د خپل مسلمان په کومک کې وي. څومره عجیب او ناشنا خبره ده. زما عزتمندو، الله رب العالمین چې تاسو سره مرسته او کومک کوي، که ته غواړې چې الله رب العالمین زما په امداد او په کومک کې همیشه دپاره خپل مسلمان ورور سره همکاري او مرسته کوه. د مسلمان د ژوند فکر او سوچ او خیال ځان سره پیدا کړه. هغه خلک چې ناچاره دي، کونډې دي، یتیمانان دي، د هغې د ژوند او د هغې د زندګۍ د حالاتو نه ځان خبروه. هر مشر، د وخت حاکمان، مشران دا مکلفیت لري او دا مسؤلیت لري چې دا به د رعیت د حالاتو نه ځان خبروي او دغه شان هغوی ته به سمه لارښوونه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم ته یو انصاري راغی، ډېره عجیبه او ناشنا واقعه ده. او تاسو دې واقعې کې سوچ وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابي څه ناشنا طریقه باندې پوه کوي. ای د الله پیغمبره څه راکړه، زه سوال ته راغلی یم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي کور کې څه لري؟ دا صحابي ورته وایي د الله پیغمبره زما په کور کې یوه سترنجۍ ده، درۍ شته دی او یو پکې لوښی دی، په دې کې موږ خوراک کوو، نور زموږ په کور کې څه نشته دی. رسول الله مبارک ورته وایي لاړ شه کور ته، هغه دې راوړه. کله چې دا صحابي د کور نه درۍ او هغه لوښی راوړي، نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي دا خرڅ کړه چېرته. دا صحابي لاړ په 2 درهمه باندې دا خرڅ کړه. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي په دې 1 درهم باندې ځان ته تبر واخله، په دې 1 درهم باندې خوراک شیان واخله، دا تبر غره ته ځه او د هغې نه لرګي راوړه او بازار کې خرڅوه. ګوره نبی صلی الله علیه وسلم دې ځوان ته وایي چې سوال مه کوه. دې د وجې نه په سوال باندې کور نه جوړېږي، په سوال باندې هیواد نه جوړېږي، په سوال باندې ټولنه نه جوړېږي. رسول الله فرمایي هغه انسان الله نور هم ذلیله کوي چې ځوان تو قوت او د طاقت والا انسان نورو خلکو ته د احتیاج او د عجز لاسونه وړاندې کوي. طمع او لالچ او حرص د دې نه به انسان ځان ساتي. رسول الله مبارک چې کله دې انسان ته وایي چې تبر ځان ته واخله او لرګي راوړه، همدې صحابي په دې خبره باندې عمل وکړه. هره ورځ ځي د غره نه لرګي راوړي، بازار کې خرڅوي، الله رب العالمین مالداره کړه. دې حدیث کې دې خبرې ته اشاره ده باید هغه انسان چې په ژوند باندې نه پوهېږي، د کار او کسب طریقه ورته یاده نه ده، ته ماهره یې، پوهېږي، انسان ته وایي چې کار او کسب شروع کړه، هغه سره همکاري وکړه، د الله رب العالمین د رضا دپاره دا ټولنه ترقي کوي، پرمختګ کوي. د دې د وجې نه انسان به بل انسان ته د خیر مشوره ورکوي. هغه خلک د هر چا د کلي او د کور او د محلې په منځ کې داسې خلک شته دی ناچاره دي، غریب دي، فقیران دي، هغې ته د کار، د هنر، د کسب طریقې ور وښایي. یو انسان د علم کړی، تعلیم کړی دی،
د 12 نه 14 نه لیسانسا والله العظیم د افغانستان په خوره کې ډېر علمي شخصیتونه شته دي، خو لیکن داسې خلک باید موږ تاسو د لپاره پیدا کړو چې دا خلک راوچت کړو، دا هیواد جوړ کړو. کله چې موږ او تاسو ځوان نسل باندې کار شروع کړو، د حرص او د لالچ او د تمې نه وساتو، نو باید داسې انسانان موږ تاسو تشویق کړو، دا هیواد ور باندې جوړ کړو. دا چې نن زما او ستا ډیری افغانان ځوانان نوی نسل خارجي هیوادونو کې خدمتونه کوي، 12 کاله 14 کاله زور باندې خدمت کوم، هغه باندې زما د معارف او زما د هیواد سرمایه لګیږي، لیکن دا ځوان به زیبل هیواد ته خدمت کوي. ولی کوي؟ دا تا مجبور ک مشره، دا مشر ځوان ته خپل مسؤلیت نه دی پیژاندلی. د وجنه د حاکمان او مشران باید خپل نوی نسل هغه خلک چې هغه پوهیږي تعلیم لري د خپل هیواد خدمت ور باندې وکړه، چې زما په افغانستان کې کاروبار پیدا کیږي، دلته چې ځوان مصرف کیږي، ځوان څه کوي چې هغه خارج ته ځي. دا خو چې یو ځوان خارجي هیواد ته زړه ښه کوي، هغه محتاج دی، هغه ته فامیل ور په غاړه دی، هغه ژوند لري، هغه ټولنه لري، د وجنه هغه مجبور دی چې خپل هیواد پرېږدي او دغه استعداد دغه قوتونه دا په پردیو هیوادونو کې ترسره کړه. راشي خپل هیواد دا خپل هیوادوال خپل نوی نسل ځوانان دې ته کاروبارونه پیدا کړي. یو کس دی مثلا کارخانه لري، شرکتونو والا، مؤسسات والا، خیره بنسټونو والا، د عام کسبونو تجارتونو والا، هر یو نفر دا مسؤلیت وګڼي چې زه به ځان سره یو نفر دا به ځان سره په کار کې مصرف کوم. تاسو ټولنه وګورئ څومره ترقي کوي. ورځ تر بلې موږ د ذلت او د مسکنت او د فقر حالت ته روان یو. د وجه دکاندار دی، هغه مزدوران او د کارګرو ته ضرورت پیدا دی، باید هغه ځان سره خلک ونیسي، ځوانان ځان سره مصرفه کا. نظام چې دی ځوان طبقې ته ضرورت لري، دا دې څوک نه وایي چې دا په دې کې برخه نه لري او دا پکې افغان دی، ستا د دې خاورې بچی دی، تعلیم لري، علم یې کړی، استعداد لري، دا ځان سره د هیواد په خدمت کې او په مؤسسه او په اداره کې مصروف کړه، ترنه کار واخله. ګوره که تا سترګې پټې کړې او کار د اهل کار ته ونه سپارل، ګوره په دې نظامونو باندې ډېر خلک داسې تېر شوي دي، دا نظام او دا نعمت به د لاسه ورکړي. افغانان من امیده کوي، دی خپل کار ته وهڅوي، د دې نه کار واخلئ. افغان څوک دی؟ دا هر کار او په هر میدان کې خپله میړانه ښکاره کولی شي. دلته کدرونه شته، دلته پویه خلک شته دی، باید دا موږ تاسو وهڅو تشویق کړو، باید کار اهل کار ته وسپارلی شي. د دې د وجه زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته وایي کار او کسب شروع کړه. بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوه صحابو ترمنځ ورورولي قائمه کړله. یو عبدالرحمن ابن عوف دی او بل سعد بن الربیع دی. کله چې عبدالرحمن ابن عوف راغی مدینه منورې ته، نبی صلی الله علیه وسلم سعد بن الربیع ته وایي ستا او د عبدالرحمن ترمنځ ورورولي شوه، تاسو به د یو بل همکاري کوئ، یو بل سره به مرسته کوئ. مؤمن او مسلمان همدې ته ویلی کېږي چې د بل مسلمان سره د تکلیف او د مشکل په وخت کې څنګ په څنګ باندې ودرېږي. محمد رسول الله فرمایلی دي المؤمنون کرجل واحد، ټول مؤمنان د یو تن، د یو جسم او د یو بدن حیثیت لري. دا اوس کوم نفاق دی، دا اوس کوم مرض او بیماری ده چې په اسلامي امت کې راټوله شوې ده او موږ وایو ته د پنجاب او زه د افغانستان یم او ته د فلاني هیواد وي. نه، انما المؤمنون اخوه. څوک چې دا د نفاق، دا د تعصب، دا د ضد تخم په موږ کې شیندي، دی منافق دی او دی بېدینه انسان دی. د نړۍ په هر ګوټ کې چې کلمه وایي، قبلې ته ودرېږي او مونځ کوي او مسلمان دی، ته دا که د هر نظر او د عقیدې سره تعلق لري، ستا د یوې کلمې ورور دی او ستا مسلمان دی، د باندې دا نمونه مږ ده چې دی پنجابي دی او دی افغاني دی او دا ټول مؤمنان دي د نړۍ په هر ګوټ کې چې اوسېږي او کلمه وایي، دا زموږ ورور دی او موږ حمایت کوو، دا زموږ د یوې کلمې او د یو اسلام کې داخل کس دی. دې د وجه نه دا د کمونیستانو د بېدینه خلکو نظریې دي چې دا مسلمانانو سره تس نس کړه، تفریقي، تحزب، تعصب او ډلهبازۍ په موږ کې پیدا کړې. ولې دومره موږ جاهل یو؟ باید نوی نسل، ځوان نسل دا مفکوره او دا خبرې د ذهن نه وباسي چې څوک کلمه وایي دا زما مسلمان ورور دی، څوک چې د الله رب العالمین دین مني دا زما ورور دی، دا کې په افغانستان کې اوسېږي، دی که د هر هیواد باشنده او د هر هیواد تابعیت لري، خو دا زما مسلمان ورور دی. اسلام کې چې دی هغه اصلي علت چې دی، هغه اصلي خبره چې ده هغه دینداري ده، ایمان دی، اسلام دی. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایلی دي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله وی ای ایمان والو ډلې او تعصب دا مکوئ، قومیت مت شریکوئ او مې ځان کې را پیدا کوئ. بعض خلک خپل ځان د قومونو ته منسوبوي، بعض وایي موږ فلان کې خیل یو، بعض وایي موږ د دې یو. نه، اسلام د دې ټولو رد کوي.
اسلام هغه چاته عزت ورکي چې څوک تقوادار او د الله رب العالمین نه یریږي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. د دې وجنه رسول الله د دوه صحابه ترمنځ ضرور ولي قائم کړله. او تاسو دې د خبره ته سوچ وکړئ صحابه څومره ناشنا خلکو. انسان د دې ایمان ته حیران شي. کله چې عبدالرحمن بن عوف راغی نو سعد بن الربيع ورته وایي زما دوه ښځې دي و یوې ښځې له طلاق ورکومه تا ته په نکاح باندې درکومه. دې ته ایمان ویلی کېږي، دې ته اسلام ویلی کېږي او دې ته ایثار او همدردي ویلی کېږي. تاسو فکر وکړئ چې د یو چا دوه ښځې وي او هغه رالګېږي خپل مسلمان ورور ته وایي چې زه د یوې له طلاق ورکوم یوه تا ته درکومه. همدغه وجه وه الله رب العالمین دنیا کې د جنت زیری ورله ورکړه. رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله وایي صحابه د ما نه خوشحاله دي او زه د صحابو نه خوشحاله وم. ایا د دې نه به بله غټه خبره وي چې الله رب العالمین چاته وایي زه د تا نه خوشحاله یم؟ هغه ذات چې د دنیا د نظامونو خالق دی، هغه ذات چې د دنیا د بادشاهانو بادشاه دی، ټول نظام او تصرف او واک د هغه په لاس کې دی او هغه د یو چا په باره کې و چې با زه درنه خوشحاله یم. څومره سعادت او عزت دی زما عزتمندو. نو دې د وجه نه دا صحابي دې ته وایي وایي زما یوه ښځه ستا شوله زه طلاق وله ورکومه. او دویمه خبره څومره مال او جایداد چې زما دی دا در سره په منځ باندې نیمومه. آیا ما ته کې دا همت شته دی؟ آیا ما ته به چېرته د مسلمان سره دومره همدردي او قرباني وکړو چې ما ته ورته وایي چې خپله ښځه درته طلاق کوم او په دې خپل مال کې درته برخه او حصه در کومه؟ دا صحابه وو، دا د دین اتلانو، دا قهرمانانو، دا هغه خلکو چې د محمد رسول الله دفاع په مال او بدن باندې کړې ده. دا هغه خلک چې جنت زیری الله دنیا کې ورته راولېږله. که د دنیا د ټولو انسانانو ایمانونه موږ تاسو را جمع کړو د یو صحابي ایمان ته ګوره د چا ایمان نشي رسېدلی. چا د صحابه په باره کې غلط نظر لرل او څوک چې زموږ د دین مشرانو پسې غلطې خبرې کوي ګوره دا د ایمان نه خلاص دی. د محمد رسول الله ډېر عجیب او ناشنا فوج او عجیب او ناشنا عسکر و عجیب مجاهدین د رسول الله چې هغه صحابه کرامو. خو عبدالرحمن بن عوف هم ځوان دی. هغه چې کله د خپل ملګري دا همت دا اخلاص ګوري دا ورته وایي نه سعد بن الربيع ما ته بازار وښیه، زه کار و کسب کومه، تجارت کومه، چاته ځان نه محتاج کومه. نو سعد بن الربيع ورته وایي چې لاړ شه بنو قینقاع کې د یهودو هلته یو بازار دی، هلته میله لګېږي دې ځای کې بازار دی، دلته اخیستل او خرڅول کوه. ګوره دې صحابي خپل کوشش او خپل اخلاص وښوده. عبدالرحمن بن عوف لاړ بازار کې پنیر غوړي دا شیان خرڅولو، ډېر مال او دولت یې وګټله. ګوره سعد بن الربيع عبدالرحمن بن عوف ته د کار و کسب ځایونه او مدرک یې ورته وښودل. باید مسلمان دی بېروزګاره دی کار و کسب نه لري ته ورته صحیح رهنمایي وکړله. کله چې عبدالرحمن بن عوف را واپس شو د باندې بدن باندې د خوشبوی هغه اثرات نښتي وو. رسول الله ورته وایي عبدالرحمن بن عوف دا څه در پورې نښتي دي؟ وایي د الله پیغمبره ما خو ځان ته نکاح واده کړی دی. څه شی دې وله ورکه؟ د الله پیغمبره مهر مې وله ورکه. څومره مهر دې ورکه؟ د کجوري د زړې په مقدار باندې سره زر مې وله ورکړله. رسول الله ورته وایي الله زر کوه. نو اوس ولیمه وکړه که نه؟ دا سنت طریقه ده چې نکاح دې وکړله نو بیا به ولیمه کوي. او دې حدیث کې ډېر مسایل دی. یو مسله پکې دا ده انسان چې غواړي چې مالدار شي باید کار و کسب وکړه. همیشه دپاره باید انسان د عجز د سوال د دې نه ځان وساتي. ځوان سړی په سوال باندې په تمه باندې بد ښکاره کېږي. نو دې د وجې نه کار و کسب سره انسان مالداره کېږي او دغه شانته انسان الله رب العالمین ښایسته ژوند ته رسوي. بل چې کله انسان وعده وکړه نکاح وکړه حدیث کې دا مسله ده چې انسان باید ولیمه وکړه. د واده په سحر باندې باید خلکو ته خوراک ډوډۍ دا ورکړه په سنت طریقه باندې. عطر او خوشبین او غیره دا استعمال کا. بل عجیبه خبره نقطه پکې دا پرته وه د صحابه کرامو څومره بې تکلفه ژوند زما عزتمندو. ډیره ساده زندگی وه. ګور عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه واده کړی خو رسول الله نه خبر نه دی. زما ستا ودونه په کوم حالت دي چې کله په کوم کور او کلي کې واده وي نو ټول ګاونډیان د هغې نه بېخوبی موسیقي ده او د الله رب العالمین قهر او غضب او لعنت بیا په موږ باندې وي. بیا نو ښځې او سړي او نارینه ټول ګډ وډ د اسلامي حدودو او د شرع نه بیا اخوا اوښتي وو. نو بیا چې کله د زنانه کور ته راشي نو بیا وایي دا مشکل دی هغه مشکل دی ټول اختلافات بیا پیدا شي. وجه دا ده چې د دې واده بنیاد د اسلام په طریقه باندې نه و. الغرض هغه مې موضوع نه د هغې ته نه ورځم راځم دې خبرې ته. عبدالرحمن بن عوف خپله کار و کسب شروع کړ. چا ورته رهنمایي وکړه؟ سعد بن الربيع. دې د وجې نه حدیث د مشکات کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی انما تنصرون وترزقون بضعفائکم.
یو انسان چې د بل انسان ژوند جوړ کا، یو انسان چې د بل انسان ژوند ته پاملرنه وکړه، الله به ګوره تا سره مرسته او کومک کوي. دا کم مالدار خلک چې کم رزق خوري، کم د دې ژوند نه خوند اخلي، دا د مظلومانو، د فقیرانو او دغه شان د کونډو یتیمانانو دعاګانې دي. د دې د برکت د وجه نه الله رب العالمین دې انسانانو له ښایسته ژوند ورکړي. دا تجربه ده. کم مالدار او کم مسلمان چې د کونډو د یتیمانانو فکر او سوچ ورسره وي، زړه کې یو درد او احساس ورسره موجود وي، تاسو دغه خلکو ژوند ته فکر وکړئ. الله رب العالمین ژوند ښایسته کوي. الله د دنیا خوشحالي مو ورکوي او د آخرت خوشحالي زما عزتمنو داسې انسان ته حاصلېږي. حدیث کې راغلی رسول الله فرمای بهترین انسان هغه دی چې نور خلکو ته خیر ورسیږي. ته چې رسول الله فرمای چې د یو انسان د ضرورت د لپاره روان شي، دا ډېر عجیبه خبره ده. په دقت سره واورئ. محمد رسول الله فرمایلی دی وایي که د یو مسلمان ضرورت د لپاره ته روان شي، یو مسلمان کوم مشکل دی او ته د حل د لپاره ورسره روان شي، د یو میاشت د اعتکاف نه په مسجد نبوي کې دا ډېر اجر لري چې د مسلمان د لپاره ته د هغه ضرورت او مشکل حل کړي. څومره عجیبه خبره ده. مسجد نبوي هغه جماعت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې مونږ کړی دی، هغې کې چې یو میاشت ته اعتکاف وکړې، د دې نه ډېر اجر او ثواب په دې کې دی چې د مسلمان د مشکل د حل دپاره ته روان شي، یو مسلمان مشکل او ضرورت ته پوره کړي. دا څومره عجیبه خبره ده، څومره د اجر او څومره د ثواب عمل دی. زما عزتمندو، زمونږ او ستاسو په دې ټولنه کې هر څوک ډېر داسې یتیمانان موږ لرو. افغانستان د انقلاب او د دې کړاوونو او تکلیفونو وهلی هیواد دی. میلیونونه شهیدان لرو موږ، کونډې یتیمانان په دې هیواد کې لرو. د هر چا په ګاونډ کې موږ تاسو ګورو یتیمانان او بې سرپرسته خلک شته دی. هر سهار داسې لکونه خلک به تاسو ورئ، ډېر ماشومان موږ ګورو هغه سهار وختي پاسېږي، پلسټیک او کاغذونه راټولوي، د کور مصارف د دې نه پوره کوي. ولې دا مالداران یې نه ګوري، ښه یې ګوري؟ ولې موږ تاسو په دې ټولنه کې ژوند نه کوو؟ ولې دا فقر او دا غریبي موږ تاسو نه ګورو؟ رب العالمین داسې ورځ راتلونکې ده زما عزتمندو، موږ تاسو نه به الله تپوس کوي. ګوره په دنیا او په پیسو باندې مه مغروره کېږئ. والله العظیم د تا نه مخکې ډېر ناشنا خلک تیر شوي دي. والله العظیم داسې سرمایهداران خلک په دې ځمکې مخ تیر شو. قرآن کریم کې الله فرمایي د خزانو چابیانې مستقلې ډلې نه شي اوچتولی. ته به څه او ستا به سرمایه سي، دا حلال او حرام دې راجمع کړي، د الله نه ویرېږه. د قیامت ورځ شته دی، کونډ او یتیم ستا په څنګ کې اوسېږي، غریب او ناچار او فقیر اوسېږي، هغه ټوله ورځ په لښتي کې راجمع کوي، په هغې باندې ځان ته وړه اخلي. ته ماښام کې قسمه قسم لس قسمه خوراکونه کور ته راوړې، د کونډې آه او فریاد ته نه حس کې، تا کې دا درد او فکر نشته دی. ته د رب العالمین نه یریږي، ته د قیامت د ورځې نه یریږي چې یوه کونډه خپل بچي ته وایي بچیه ته به هر وزه لږ به څه پیدا نه شي، په نهره باندې کور کې پراته دي او ته قسمه قسم خوراکونو نه خوند اخلي. انتظار کوه دا شیبې به هم تېرې شي. رب العالمین به یو ورځ راولي، یوم الحساب، سخترینه ورځ د دې یتیمانانو او د دې کونډو تپوس به رب العالمین کوي. دا خو دا ژوند په موته باندې امتحان دی، دا مال او پیسې په موته باندې امتحان دی، دا کور او دا بچي او ښځه په موته باندې امتحان دی. الله خو دا هم کولی شي چې دا ټول خلک مالداره کا، خو لیکن دا د الله امتحان دی. زما وروره فکر وکړه، سوچ وکړه، راشه که دا فکر او درد در کې نه اوس د ځان سره احساس پیدا کړه ته الله څه دپاره پیدا کړی. ستا بچی چې سهار شي شخصي مکتب او پوهنتون ته ځي، ستا بچی قسمه قسم تعلیمونه کا، زما یتیم او بې سرپرسته بچی روان دی هغه په بازار کې په لښتي کې راټولوي. ولې دا د تعلیم حق نه لري؟ ولې دا مسلمان نه دی؟ دا د ژوند حق نه لري؟ واخله د یو یتیم سرپرستي په غاړه باندې واخله که نه. موږ تاسو کوم وخت کې صدقې کوو، کوم وخت کې ما ته خیرات کوو چې په نیټ او فیسبوک کې زما نوم راځي چې فلاني حاجي صاحب نن دومره مصرفونه وکړه او دومره د خلکو سره مرسته او کومکونه وکړه، د ریا دپاره، د سمعت دپاره، په ودونو کې، په ښادیو کې، په غمونو کې لکونه او میلیاردونه پیسې مصرفو، خو لیکن چې د کونډې او د یتیم مسله راشي ویره دې خلکو خو هم د سوالونه بغیر بل کار نشته دی، بیا دا بانې او عذرونه لټو. مکوئ د الله بندگانو، دا د الله رب العالمین یو امتحان دی. ژوند محدود دی، الله د موږ تاسو نه تپوس کوي. هغه خلکو ته کارونه پیدا کړئ چې بې کسبه او بې روزګاره دي. ته ځان ته ښایسته لباس غواړې، ته ځان ته ښایسته خوراک غواړې، ولې ستا ګاونډي دې ته زړه نه کېږي؟ ستا بچی چې په ناشنا او په قسمه قسم کپړو کې راوځي او قسمه قسم خوراکونه کوي، ولې ستا ګاونډي ماشوم دې ته زړه نه کېږي؟ ته چې قسمه قسم کاروبار کوي، ولې دا ګاونډي دې کاروبار ته ضرورت نه لري؟
هیڅ کله به په افغانستان کې دا اقتصادي مشکل نه وای، هیڅ کله به فقر او غریبي نه وای. نن به زما ځوان او زما سپین سرې خور سوال او احتیاج ته نه راوتلی، نن به بازار کې دا په کوڅو نه ګرځېدلی. ای مالداره که تا زکات ورکولی، که تا کې دا درد او فکر او احساس وای، تا خو خپل ضمیر مړ کړی دی، تا خو هغه انساني همدردي او اسلامیت د ذهن او دماغو نه ویستلی دی. هر مالداره چې خپل سرمایات ته کوشش وکړه او هغه خپله محاسبه او حساب وکړه، هېڅ کور کې به غریب پاتې نه شي. هېڅ کله به زما ځوان په خارج هېواد کې وخت تېر نه کړه. دا خو ټول په هر څه باندې یو کس تعصب دی او دغه شان ته چې دی ډاکې دی او غلي دی او دغسې موږ ته ظلمونه شروع کړي دي. یو انسان ته چې واک په لاس کې ورشي، که د وخت امیر دی که والي دی، ټوله سرمایه ځان ته کش کوي. که قومندان څنګه ځان مالداره کړم، کوشش که ځان ته کورونه واخلم، په هر هېواد کې ځان دپاره کورونه او اقتصاد جمع کړم. دا فکر نه کړه چې دا ژوند خو نور خلک هم حق لري که نه، دا خو عام المنفعه شیان دي، دا خو بیت المال دی، دې سره خیانت خو ستر جرم دی که نه. هغه خلک چې د کار وړتیا لري، استعداد لري، پوهه لري، وطن ته خدمت کولی شي، هغه څوک کار ته نه پرېږدي. اما په مقابل کې هغه څوک راځي چې هغه واسطه ولري، رشوت ورکولی شي، پیسې ولري، کار اهل کار ته نه سپارل کېږي. او دا هم یاد ساتئ، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. نبی علیہ السلام فرمایي کار چې اهل کار ته نه سپارل کېږي، بس د قیامت انتظار کوئ. دا د قیامت نښه ده چې یو ځای کې د کار والا کس هغه موږ مخکې نه پرېږدو، هغه پیسه نه لري، هغه څوک واسطه نه لري. والله العظیم ډېر د پوهنتونونو استادانې پویه خلک هغه بازار کې د ریړو ته ولاړې الوګان خرڅوي. دا زما هېواد به جوړ شي. هغه کس چې په هېڅ نه پوهېږي، هغه په یو اوچات منصب باندې وظیفه اجرا کوي، هېڅ کله هېواد داسې نه جوړېږي. دا د امیر مسؤلیت دی، دا د مشرانو اسلامي دنده وظیفه ده چې کار اهل کار ته وسپاري. تاسو راشئ د عمر رضی الله عنه تاریخ وګورئ. عمر رضی الله عنه سپي وتلی مدینه کې ګرځي، ګوري یوه زنانه ده او د خپلې لور ته وایي چې بچیه په دې شیدو کې اوبه زیاتې کړه چې ډېره ګټه وکړه. ام عماره د هغې نوم و. لور ته وایي مورې امیر المؤمنین منع کړې ده، شیدو کې موږ څنګه اوبه واچو؟ دا خو هغه دا فرمان صادر کړی دی چې دې خلاف به څوک نه کوي، دکانداران دې ځان اصلاح کړه. د وخت حاکمانو امیرانو دا مسؤلیت دی، هغه به د ځوانانو کار فکر هم پیدا کوي. دغه شان د دکاندارانو د اخیستلو او خرڅولو خلکو باندې به هم غږ کوي. لور ته وایي مور امیر المؤمنین منع کړې ده. مور یې ورته وایي لور امیر المؤمنین چېرته دی موږ نه ګورو. عمر صاحب اوس غوږ نیولی دی، دا حالات ټول کشف کړم. خادم ته وایي دا کور په نښه کړه، سبا ته موږ دې کور ته راځو. کور یې معلوم که. سهار ته چې کله عمر رضی الله عنه راغی، دې کور کې یوه زنانه وه، خاوند یې نه و کړی، ام عماره نومېدله. عمر رضی الله عنه راغی او بچیو سره مشوره کوي چې زامنو که ما کې چېرته طاقت وایي نو دا بیبي ګوره ما نه بل چا نه شوه کولی. ولې تقواداره وه، ایمان و پکې، اسلام و پکې. موږ تاسو څه قسم ته ودونه کوو؟ زموږ تاسو ځوانان خو دې پسې چې زه کومه چې سپینه وي په دې پسې ګرځو. سپینې خو دا د فارمي چرګوړي دې حرکت نشي کولی. و د الله بنده هغه ښځه وکړه، دې نه ستا نسل جوړېږي، ستا کور جوړېږي، ستا فامیل ته نه جوړېږي. محمد رسول الله فرمایي تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رسول الله فرمایي د زنانو سره چې نکاح کېدلی شي د څلورو کارونو د وجې نه، لمالها د مالدارۍ د وجې نه کېدلی شي. خلک وایي که نه وایي زه داسې ښځه کومه چې ډاکټره وي، چې وظیفه لري، چې ما ته هم پکې معاش او پیسې حاصلېږي، یا په خارج کې چېرته اوسېږي چې ما هم د افغانستان د ځان سره ویسي او ما ته هم کوم زمینه مساعده که. لمالها ولحسبها دې د وجې نه خلک رسول الله فرمایي نکاحونه کوي. قوم او ډبر پسې خلک ځي چې سبا نه به مې یو ځای کې په کار راشي، ډز به راسره وکړه، یو چا ملاتړ ته به راسره ودرېږي. پخوا به خلکو په دې نیتونو باندې ودونه کول، الله به په بدۍ باندې مړوله. ځکه دې دپاره به یې خپلولۍ کولې چې دا زما څنګ کې ودرې بل مسلمان راسره ولي، ابه رښتیا په بدیو باندې بیا واوښته. ولی جمالها او رسول الله وایي خلک د ښایست د وجې نه خلک نکاحونه ودونه کوي. خو رسول الله فرمایي کامیابي حاصله کړه په کومه ښځه باندې؟ هغه ښځه چې دینداره وي. دا ډېره مهمه خبره ده. رسول الله فرمایي کله ستا خطبې ته داسې یو سړی راشي چې دینداره وي، ښایسته اخلاق ولري، د الله رب العالمین نه یېرېږي. رسول الله وایي خوره لور دې ورکړه، که دې ورنکړه فتنې به جوړې وي، شر به جوړ شي او مشکل به درته پیدا شي. موږ تاسو څه کوو؟
یو دیندار سړی راشي خطبې دپاره لور خور پسې راشي ښه تقواداره وي ښه اخلاق ولري بس ویره موږ به دې باندې مشوره وکړو ورځ دوه چې کله مشوره وکړه څنګه چل مو وکړو یاره زموږ مشوره رانغله ولې وایي پلار یې خفه کېږي او ترې خفه کېږي او ورور یې خفه کېږي معنا دا ده چې دا مارکیټونه نه لري داسې اقتصاد نه کمزوری انسان دی اخلاق او دیندارۍ ته موږ نه ګورو بل ورځ یو کوم کس په خارج کې وي هغه پې مرکه او جرګه وکړه وایي یاره بس موږ د کورنۍ وایي اساسو هلکان ډېر خوښېږي نو چې کله مرکې دپاره خلک راشي لور ته وایي هلې بچې زر کوه قسمه قسم لس قسمه بوډر ځان باندې استعمال کړه اکریمونه درنه چېرته خطا نه شي او قسمه قسم کپړې په ځان باندې راواچوه چې خوښه یې شي دا ولې پیسو دپاره موږ تاسو ګورو دین او اسلام ته موږ تاسو نه ګورو عمر رضی الله عنه راغی خپل زوی ته وایي عبدالله ابن عمر ته ته که غواړې چې بل واده درته وکړم او وایي پلاره زما خو واده شته دی عبدالرحمن هغې زوی دی هغه ته وایي تا ته واده وکړم وایي زما خو هم ښځه شته دی بل یو زوی دی عاصم په نامه وایي ای پلاره زما واده نشته او دغه ښځه ما ته وکړه چې دومره دینداره ده عمر رضی الله عنه راغی خطبه ور باندې وکړله او دا ښځه خپل زوی ته وکړه څوک ام عماره خبر یاستئ د دې په نسل کې الله رب العالمین یو ناشنا انسان پیدا کړی دی داسې یو ستر قهرمان د اسلام ستر داعی او خادم او د وخت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز د دې ښځې په لمسیو کې الله راوسته کله چې بنیاد سم شو کله چې کورنۍ ښځه دینداره شوه پلار دینداره شو هغه اصلي دینداره شو د دین الله ډېر اوچت خلک بیا دنیا ته راولي عمر بن عبدالعزیز څوک هغه انسان چې داسې ناشنا قیادت او رهبري کړې ده دومره تقوا او زهد په دې کې چې اسلام د هغې عجیب تاریخ موږ ته پرېښی دی عمر بن عبدالعزیز یو واره ډیوه لګولې ده یو څوک ورته راغی کار یې ورسره وایي کار دې شخصي دی که د نظام متعلق دی وایي نه تا سره مې شخصي کار دی ډیوه یې بنده کړه وایي نه غواړم چې د بیت المال تیل دی په شخصي هغه کې ولګېږي ما ته څه کوو ما ته چې بیت المال لاسته راشي وایي موقع مو پیدا کړله امیر المؤمنین د شپې ګرځي د خلکو حالات معلوموي د فقیرانو حالات معلوموي نو دې د وجې نه د داسې زنانه نه الله بیا ناشنا خلک پیدا کړله امیر المؤمنین د وخت حاکم دی د وخت امیر دی دې د وجې نه دا یوازې د نظام نه د کلي مشر د وخت حاکمان د هر څوک دا مسؤلیت لري چې په کته خلکو باندې به نظر ساتي ځوان نسل د هغې د تربیت د هغې د کاروبار فکر او سوچ به در سره وي دا نه چې اوس ته مشر شي ځای په ځای باندې کښېنو د خلکو فکر او درد به نه ساتي نه دا خلک تاسو ته ضرورت لري دا ټولنه تاسو ته ضرورت لري دې د وجې نه امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د شپې وتلی دا ډېره ناشنا او عجیبه واقعه ده ګوري یو خیمې ته یې غوږ نیولی دی یوه زنانه د اولاد د پیدایش په در باندې اخته ده څوک نشته د همکارۍ او د مرستې دپاره صرف یوه دا ښځه د یوې خاوند دی عمر رضی الله عنه چې دا مشکلات ولیدله راغله خپل ښځې ته څه وایي ام کلثوم بنت علي رضی الله عنه ای بیبي نه غواړې چې الله رب العالمین ډېر اجر او ثواب درکړه وایي ولې نه امیر المؤمنین څه چل دی وایي هغه فلاني علاقه کې یو مظلومه زنانه ده او د اولاد په پیدایش په درد باندې مبتلا ده خدمت ته یې ضرورت دی تاسو فکر وکړئ د وخت امیر المؤمنین دی د وخت بادشاه دی په خپله راځي خاوند سره دا خدمت کوي خپله زنانه خیمې داخل ته لیږي او د هغې ښځې خدمت کوي سړي ته پته نشته چې د وخت امیر المؤمنین زما خدمت ته راغلی دی کله چې اولاد پیدا شو نو دا خپله ښځه د عمر صاحب ته غږ کوي امیر المؤمنین مبارک ته شهادت پیدا شو خاوند یې حیران شو چې زه غریب او فقیر انسان او زما خدمت او زما د کوروالا خدمت ته د وخت امیر المؤمنین راځي خدمت ته دې ته وایي امارت دې ته وایي مشران او دې ته وایي قایدین او رهبران د وخت دغسې خدمت ټولنې ته پکار دی دغسې یو تاریخ پرېښودل پکار دی نو الغرض زما عزتمندو هغه خلک چې هغه زموږ په ټولنه کې وروسته پاتې دي باید د کار زمینه ورته برابره کړو ډېر شتمن خلک موږ په دې هېواد کې لرو ډېر د شرکتونو خاوندان لرو د کارخانو د فابریکو خلک لرو دکانداران لرو تجاران لرو باید دا بیکاره او دا بېکسبه خلک دا ځان سره مصروف کړئ د الله رب العالمین د رضا دپاره تاسو وګورئ دې ژوند نه به خوند تاسو واخلئ صحابه کرام چې دنیا نه ځي د سخت حالات کې دي ګوره د ګډ یو سر راځي په اوو کورونو باندې ګرځي د زنکدن شیبې او حالات شروع دي خو لیکن هر صحابي دا اوبه یو نه بل ملګري ته ورکوي اخر کې هغه اوبه چې د هماغه کس ته رسېږي خو لیکن یا حتی چې همداسې بغیر د اوبو د څښلو نه دنیا نه ځي خو ایثار او همدردي پکې ده ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دا ژوند د نورو خدمت دپاره وقف کړئ دا ژوند کې خلکو ته خیر ورسوئ نو رسول الله فرمایي من نفس عن مؤمن کربة چا چې د مؤمن یو تکلیف لري که یو مشکل یې ورنه لري که الله به د تا نه تکلیف او مشکل لري که
دې د وجه نه زما عزتمندو د دې نه وروسته هر څوک دا اراده وکړئ دا قصد او عزم وکړئ چې د چا په څنګ کې ګاونډي دی کونډه دی یتیم دی ګوره یو خبره ته ډېر خیال ساتئ کله چې فقر او لږه زیاته شي غله زیاتېږي زناګانې زیاتېږي ای مالدارو شتمنو ښه وایورئ په زغر دې واورئ دا درته د منبر د خوا نه وایم څومره زنانه چې په زنا کې واقع کېږي او څومره غله چې غلا کوي ګوره مالدارانو تاسو ورسره پکې برخه ده ستاسو د زکات او د صدقو د نه ورکولو د وجې نه یو زنانه مجبوره چې زنا ته اماده شي یو ځوان مجبور دی چې په پردي کور باندې واوړي ځکه هغه نه خو ګېډه غواړي که نه هغه بچي نه خو غوښتنه لري که نه که کوم مالداره زکاتونه نه ورکوي د کونډو د یتیمانانو فکر او سوچ ورسره نه وي څومره ګناهونه چې کېږي ستاسو پکې برخه ده قیامت کې به الله رب العالمین د تا نه تپوس کوي دا خو څه د ګپ خبرې نه دي تا ته الله وس درکړی دی تا باندې زکات فرض دی تا باندې صدقې ورکول لازم دي او ته پیسې جمع کړې او په دې ته خیال ساته ډېر تا غوندې د پیسو څوکیداران دغه شان ته وو نن یې په پیسو باندې نور خلک لوبې کوي نن د هغه په مال او په جایداد کې نور خلک لوبې کوي نن د هغه په میراث باندې نور خلک لانجې سره کوي او ته د څوکیدار غوندې کلک ورته ولاړ وي د الله دین دپاره د قرباني نه ورکوله د کونډې او د یتیم غم او فکر او درد در سره نه و نن د هغه پیسې نور خلکو ته په سرمایه کې پاتې کېږي دغه شان د ورځ په تا باندې هم راتلونکې ده مشکات کې حدیث دی رسول الله فرمایي د هر انسان مال درې برخې دی کم چې د وخوړ هغه ختم شو کم چې د واغوست هغه به زوړ شي او کم چې د پرېښود فهو ذاهب تارک للناس دا ختمېدونکی دی ورثو ته پاتې کېدونکی دی خپل مالونه د مخکې نه ځان ته ولېږئ والله العظیم دا په کونډ یتیمانانو باندې ولګوئ هر څوک دا عزم او اراده وکړئ چې ستا بچی مکتب کې درس وی ته د دې نه وروسته دا عزم او اراده وکړه چې زه به یو یتیم ماشوم شخصي مکتب کې اچوم زه به یې مدرسې ته لېږم د دې تربیت ټوله ذمهواري په ما باندې ده ژمی را روان دی افغانستان ته مختلفو ځایونو کډې را روانې دي د ګاونډي هېواد پاکستان نه کډوال را روان دي هغوی کورونه نشته دی د هغوی به ځایونه نه وي هغه ماشومان دي ژمی دی جدي میاشت ده یخني راځي ته چې خپل بچي د بوټان اخلي ته چې خپل بچي د کپړې اخلي دغسې د غریب او د کونډې او د یتیم فکر هم ځان سره وساته خپل بچی ته چې سره راوړي دغسې د غریب بچي ته یې مواخله ته وګوره تا ته به الله څومره ښایسته بدلې درکوي دې ته ایمان ویلی کېږي دا زما ستا مسؤلیت دی دا د اسلام د قرآن و سنت مطالبه او غوښتنه د ما تاسې نه ده د دې د وجې نه عزتمندو غرض او مقصد مه دا دی څومره شتمن خلک چې دي مالداره خلک چې دي د دې نه وروسته که کوم کس دکاندار وي تاجر وي شرکتونو والا وي همدغه شان د فابریکو والا وي ځوانان ځان سره مصروفه کړئ ځوان چې کله روزګار نه وي هغه نشهیي مواد هم شروع کوي هغه ستا ګریوان ته هم لاس اچوي هغه غلام کوي هغه شراب هم څکي دغه شان زناګانې هم کېږي ټولنه خرابېږي خلک مصروفه کړئ الله رب العالمین ولې موږ ته وایي چې کار کوئ الله د دې د وجې نه که د انسانانو کارونه ورک شو دا ګوره جنګونه جوړوي بیا نو که په ټولنه کې کوم شر پیدا کېږي تاسو ورسره مجرمان بلل کېږئ نو راشئ د الله د رضا دپاره او د خپل انساني مسؤلیت د ادا کولو د وجې نه د ځوانانو فکر او درد ځان سره پیدا کړئ هغه خلک چې ټوله ورځ ماشومان ګرځي په ډیرانونو باندې شاقه شاقه او سخت کارونه کوي سرپرست د کور نه لري پلار نه لري دغه شان ته چې دی بېنوا پاتې دی د هغې لاسنیوی وکړئ هغې سره مرسته او همکاري وکړئ د الله دپاره او که دا مونږ که قیامت کې دا نوی نسل او ماشومان به ستاسو ګریوان ته لاس اچوي الله رب العالمین فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوى الله یو د بل سره مرسته او کومک کوئ د تقوا په کارونو کې ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان یو د بل سره مرسته او کومک مه کوئ د ظلم او د ګناه په کارونو کې اخر د آیات کې الله فرمایي واتقوا الله د الله نه ویرېږئ خلکو که تاسو د خیر په کارونو کې مرسته پرېښودله د ظلم او د ناروا په کار کې مو خلکو سره برخه واخیستله الله وایي د ما نه ویرېږئ ان الله شدید العقاب الله وایي ګوره زه ډېر د سخت عذاب والا یم الله سبحانه وتعالی دی موږ او تاسو د الله د عذاب نه وساتي او په دې خبر د الله موږ ته عمل کولو توفیق را نصیب کړه سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک